ګرانو کتونکو 9 مای کومه کې چې 67 کسانو د رحم اپیل لپاره درخواست ورکړو 48 پکې د اپیل لپاره منظور شو او بیا په دې کې 19 کسان چې کوم دي د آرمي چیف په دستخط باندې ریخا کړی شو یعنی خپل بچي وګڼل او دغه ځوانان چې کوم دي نو ریخا کړل 9 مای یو توره ورځ په دې ملک کې چې سرکاري ودانو ته په کافي تعداد کې زیانونه رسېدلي خو یقینا چې آرمي چیف صاحب دا کومه فیصله کړې ده د خپلو بچو باندې وګڼل بیا ګرانو کتونکو عمدې تحریک انصاف والا چې دا کوم انتشاري ټوله وه د دې نه انکار کړو چې دا انتشاریان زموږ نه دي پرون چې کله رالل نو سیم یې په سیم خوز کې استقبال وکړو څېرې یې ورته واچولې او یو پکې په فخر سره وایي چې زه خو پکې کونسلر وم او بیا یې د بغاوت ډکې خبرې کړې دي په دې به خلکو سره خبرې کوو چې د پښتونخوا عوام په دې باندې څه وایي او زه به داسې په 9 مای باندې ځوانان چې کوم دي پرون ریخا شوي دي څه وایه چې آرمي چیف صاحب کومه فیصله کړې ده په کوم نظر ګورې یاره الف خان به آرمي چیف چې کومه فیصله کړې ده هغه پرون ویلي چې دا زما د بچو په ځای دي دوی پرېښي دي کونډې پرون ریخا کړي دي او په 9 مای چې کومه واقعه شوې وه 9 مای په کوم چې سرکاري املاکو پوجي تنصیباتو د پی ټي آی کم ورکران دوی ورته نقصان رسولو هغه چېر سو هغه قصه کې د دوی کارکنان گرفتار شو پرون آرمي چیف ډېره یو ښه فیصله د دې کارکنانو نه هغوی انکار کوي او پرون یې ورته په سیم خوز کې استقبال کړی دی نو لکه بالکل حضرت قیصر په هغه ټیم کې دوی بیا بیان ورکړو چې دا زموږ ورکران نه دي دا د پی ټي آی نه دي دا د آرمي خپل کسان دي پرون چې آرمي چیف وایي چې دا زموږ د بچو په ځای دي هغوی یې پرېښودله دلته دوی رالل سیم خوز کې ورته څېرې واچولې چې دا زموږ کسان دي او لومبي کې ته انکار کوو ګینې دوی له نه پکار دوی له عمر قید پکار و دا دوی چې کوم کار کړو تو خو لګیا یې اخبار ګوره د اخبار سرخي ده چې 9 مای 19 مجرمان کی سزا معاف کم اخبار کې چې دا 9 مای والا د 19 مجرمانو د سزا معاف اعلان شوی دی دا یو ښه تاثر دی خو الف خان وایي خبره دا نه ده خبره دا ده چې آرمي نن سبا دا یو ښه کار کړی دی موږ دا اپریشیټ کوو چې کم باقي دي هغوی درخواستونه د رحم کړي دي هغوی له دې دغه کي او هغه دې موږ موږ په دې باندې نه یو خو په دې پاکستان کې یو مخصوص داسې یو ټوله ده چې هغوی داسې یو گیم چلی چې کو آرمي ښه کار کوي او کو آرمي بد کار کوي خو د هغوی ښه کار به په بدو یادېږي بد خو کوي نو د پاکستان ګوره په سرحداتو باندې د ورځې په بنیاد د روزانه په بنیاد باندې په سرحداتو باندې زمونږ فورس شهید کېږي دا مونږ په هغوی باندې فخر کوو هغوی د خپل ځان قربانۍ ورکوي دې خوا پی ټي آی دوغلاپن کوي دا یو ګنونه سازش شروع دی د پاکستان آرمي خلاف چې هغوی کم کار کوي او د هغې اګینسټ دوی خپل یو کمپین شروع کړي د هغې د غلطولو زمونږ د پاکستان آرمي له چې خدای کم عزت په دنیا کې ورکړی دی نو کو دا ټوله هر قسمه کوشش وکړي خو د هغوی په عزت کې هېڅ کمي نه شي دا د دوی کسان نو دوی ورته بیا څېرې په سیم خوز کې ولی اچولې بیا پې دوی مټیانې ولې تقسیمولې بیا پې دوی خوشحالۍ ګوره دا ملک ګوره که مونږ د ملک خبرو وکړو بیا خصوصا د دې صوبې خبرو وکړو نو په دې صوبه کې د دوی تقریبا 11 کال دی الف خان ته د صحافت سره او نیوز سره سینیر په دې 400 کې ته صحافي ته خدای ته مخ کا او د قوم ته شا کا او ته وګوره چې په دې 11 کال کې دې صوبې ته د پښتنو ته څونه نقصان ورسېدو نو جی دې کو خبره دا دوغلاپن دی دوغلاپن ځکه دی چې دوی یو خوا وایي چې دا زموږ کسان دي او بل خوا ورته څېرې اچوي بل خوا دې خوا استقبالونه کوي بل خوا دوی وایي چې دا زموږ ناظمان دي کونسلران دي داسې حساب دی دا زموږ د پوج سره ولاړ یو پوج زموږ ډېر ښه پوج دی او ډېر ښه دغه لپاره زموږ د ملک لپاره لګیا دی ډېرې سختې او ورڅه ډېرې سختې خو پکار وه چې نوره سزا هم چې نوره سزا هم ورکړې وه ډېر دا عمده پی ټي آی والا دي هر یو کار یې غلط دی زموږ آرمي ماشاءالله زموږ آرمي ده باقي پاتې دا کم پی ټي آی والے چې کم دي که نه او دا اسلام آباد لاړه او دا هلته کې درنې مرنې وکړې ته ویې شي دې کې اعلان کې زموږ صفایان چې کومي په هغې دي ډزم کړي دي د پی ټي آی والا خیمه او د هغې نه په باوجود بیا ووایي چې آیا دا موږ سره آرمي والا وکړو او بیا د هغې نه چې کله موږ آرمي چیف داخل که راپرېښود دلته ورته پی ټي آی والا څېرې واچولې نو دا چا کسان شو خو د پی ټي آی کسان دي که نه نور به دې کې تاسو موږ څه وایو په دې ملک چې څوک انتشار کوي نو همدغه خلک پی ټي آی والے جي انتشار هم دې کوي دا نور حکومتونه نه جي دا قومي وطن پارٹی شو نیشنل شو دا نور سے دی خطر سے پولیس سمونه کو اور عمران خان دا وایي چې ډرنا نہیں ہے کیوں ڈرنا نہیں ہے دا اوس وګوره که نه
او آرمي خو زنده باد آرمي زنده باد. او داسې کار دی او چې کم کار کوي د ملک د دفاع لپاره کوي، د ملک د آیین د ارسو دغه لپاره کوي، د ملک د خیرخوا لپاره کوي کنه. اوس یو سړی چې وایي چې یاره دې خوا خبرو کوي چې یاره دا زمونږ د ملک نه دی یا زمونږ د پارټۍ نه دی او هغه دغه کوي هلته دغه راشي بیا راشي دلته سیم خوست یا یو ځای ته راشي او هغوی ته بیا سیرې اچوي. نو دا خو دوغلاپن خبره ده، دا خو داسې خبره نه ده. زه یو سړي نه انکار کوم چې دا زما سړی نه دی او بیا وروسته راشي او بیا وایي چې دا زما سړی دی، نو دا خو د ځان د مشروطیت دغه لپاره کوي. څوک چې په دې ملک کې انتشار کوي په کار چې هغوی په ضد کاروایي وشي. بالکل د هغوی خلاف د کاروایي وشي او پوه چې کوم کار کوي د ملک د دفاع د ملک د آیین دغه لپاره به کوي، د ځان دپاره خو نه کوي چې دا زموږ ستا د دغه لپاره کوي، دفاع لپاره کوي. پوسټ سره ولاړ لکه پوسټ سره ولاړ بالکل ولاړ بالکل ولاړ دا نن چې موږ په آرام خوبونه کوم د فوج د وجې کوو او که دا فوج نه وي نو بس موږ تا ته ښه پته دې طرف ته افغانستان نښتې دی هغې طرف ته انډیا نښتې ده، شعور کم دی او زمونږ پښتون قوم خو بس ډیپ قوم دی چې چا په کوم طرف روان که بس بیا شاته نه ګوري، بس کیلونه د هر سړی استعمالوي. نو داسې نه دي پکار، لږ سوچ پکار دی. دا فوج چې نه وي نو دا ملک په نن نه و برګره، د فوج د وجې دا برکت دی چې نن دا پښتون قوم ځای په ځای چې دا مري دا دفاع کوي، دا فوج دفاع کوي جي. د افغانستان چې د دې طرف ته نښتې دا حملې کوي، دا فوج د شپې د هغوی آرام نشته. او جی بیا سرکاري ودانو ته نقصان ورکول په دې ملک کې د سیاست په داسې نه دې ته سیاست نه وایي جي، انتشار وایي. انتشار وایي، انتشار بالکل انتشار دی جي. فوج خو ډېر اهم کردار دی چې په پاکستان کې او په دا فوج نه عمل خو غرق او چې باندې نه پکار او ماته دا پوسټ نه پکار چې مرده چې هغه په کتاب پیلو هغه ته رقم درخواست وکړو هغه ته اوروسه دې دا فوج چې کنه هغه موضوع کې بدل نه کوم او بشي چې دا پیدو هغه سره فوج ډېر خو کړل او فوج ډېر بهترینه اداره ده. فوج پس چې کنه نه پکار او مطلب دی چې دا انتشاري ټولې نه پکار چې مله دا راشي بیا به کوم دا خبره نه ده. شکه د فوج او زنده باد. اخو هغوی غلط کار وکړو، دې خوا چې کوم دي دوی وایي چې دا زمونږ کسان نو دا ستاسو خپل کسان وو او بیا چې راځه چروسیرې ورته واچولې شوې نو دا خو بس یو لوبه شروع ده. لکه چې څنګه لیډر بړقې وخي، څنګه چې لیډر چې چغې سورې وخي که نه دغه شانتې کارکون هم دروغجن دي. کارکون هم دروغجن پاتې شوي دي او د حکومت نه څه مطمئن یې روزګار ته په ټپه دي که نه څنګه دي او روزګارونه خراب شوي، ګراني ډېره ده او هر طرف ته مسلې جوړې شوي دي. فوجیان خو زموږ د ملک حفاظت کوي ځان پسې دی خو ګوره مرګ یې ځان پسې تړلی دی زموږ دپاره او بېګا سبا شهادت یې کوي. دا خو د پي ټي آی والې کله په یو اړخ وړي کله په بل اړخ هلته سړي ور دننه کړل بیا وایي زموږ سړي نه دي چې را پرېښودل بیا ورته څېرې واچولې. لکه دا کوم قانون دی؟ موږ له خو دا چل نه راځي، دې ته دوه پلښتوب وایي او اردو کې ورته دوبلاپن وایي که څنګه. موږ خو پوج پسې یو او پوج زموږ مخې ته ولاړ دی، دست هم ولاړ دی او هرې خبرې ته زموږ دا ګڼو چې انتشاریانو خلاف کاروي شي. بالکل بالکل واو سبا خپل پوسټ سره ولاړ وي. بالکل ولاړ وي. الله دې خدای تباہ وباږي چې څوک انتشار ته موږ ملک جوړای. زموږ ښکلی ملک دی، زموږ آزاد ملک دی، ښکلی ملک دی، بېغمه ملک دی. موږ له ملک خرابوي خلک خدای دې تباه کړي. چې موږ له ملک خرابوي نو خدای دې خراب کړي. دوی وایي چې د انتشاري ټولۍ په ضد باندې رعایت نه دی پکار، دغه شان د خلکو خلاف کاروي پکار ده. دوی دا خبره خو هم کوي چې دا صوبه چې کومه ده تر وس تر بلې کومه ګراني او کوم لاقانونیت او کومه بدامني روانه ده، دې ته هم پاملرنه پکار ده. دوی دا وایي چې څنګه لیډر دی هغه شانتې کارکون دی او هغه شانتې چې کوم دی نو هغه سیم چې پرون یې کوم دوغلاپن کړی دی چې یو خوا وایي چې دا زمونږ د پارټۍ نه دي، دا انتشاریان دي، بل خوا استقبال کوي، دا دوغلاپن نه دی. نو دا څه دي په دې باندې خلک پیشي مننه.